على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زما محترمو مشرانو کشرانو او زموږ راغلي مهمانان خاص و تاسو ته ټولو ته ښه راغلاست وایو چې هر سړی دلته زموږ سره په پروګرام کې شریک سوی وي و دوی ټولو ته د ابرار انګلیش پبلیک ماډل سکول د طرفه څخه ښه راغلاست وایو. د دې سره سره یوه ګیله او شکوه د تاسو ټولو څخه زه دا کومه چې دا مهمانان خاص چې موږ دلې دا ستاسو علاقې ته راولو دا خالي د دې کشنیانو دپاره موږ نه راولو، دا د دې لپاره راولو چې دا والدین راسي دا ادارې ته راحاضر سي او دوی د دې مېلمنو خبرې واوري، دوی په ځان کې دا سوچ فکر وکړي چې ما څونه عملي کړي دي او څونه مې نه دي عملي کړي. که په یو سړي کې د خبرې مکمله نه وي عملي سوي دی به په راروان مستقبل کې دا خبرې د ځان لپاره سوچ وکړي چې زه به انشاءالله الرحمن دا په ځان کې عملي کوم، او که چیرې ده عملي کړي وي دی دې پر دې باندې و ځان ته داد ورکړي چې زه خو ډېر خوشنصیبه یم ما ټولې خبرې عملي کړي دي. ملک مجید صاحب او دا رقم نور باچا صاحب دا تی ته دا خبرې وکړې زما د خبرو که سره تی ته ضرورت هم نسو پاته، خالي دا خبره زه تاسو ته کومه چې ګوره دا پروګرام موږ سټارټوي په اول سټارټ کې د دې پروګرام خالي 15-16 کسان راغلي وو. دا پروګرام خالي ما درته وویله چې د دې بچانو دپاره ما پروګرام نه دی جوړ کړی، ما د دې پروګرام آغاز د دې والدینو دپاره کړی و چې زه به دا بسته کار دا کشنیانو ته سبقان وایم، ما ستی ضرورت هم نه و چې ما تی راغوښتله سو ما خو به کشنیانو ته د دې پروګرام جوړ کړی وای، پروګرام به تیار شوی وای، چا ولي وی هر څه چې و هغه به ما ور تقسیم کړي وای، دوی به په مخه شا کور ته ورتللي وای. اوس هم غیر خلک راغلي دي خپل والدین اکثریت نسته، په 100% کې 40% والدین راغلي دي، 80% والدین د دې په دا اداره کې نه دي موجوده. موږ بیا هم و دې والدینو ته دا خواست کوو به صد خواست دا ورته وایي چې بایي بیا اعتراض کوي، بیا دې دا خبره ده چې بایي زه دا زما بچی ولې دونه مخته نه دي روان، زما بچی ولې دونه ترقي نه کوي، نو ته راځې نه تا د استاد سره تعلق نشته نو ته به بیا مخته څنګه ولاړ سې. او دویمه خبره ډېره لازمي او ضروري خبره زه دا درته کومه، دا خبره ما ډېره د ځان لپاره مهم وبولله. ډېر والدین دا رقم دي د موږ سره دا ګیله او شکوه کوي، وایي زما بچیان زه فراغت نه لرم څنګه درس هم هره ورځ خو زه نسم درکړلی، زما لپاره مشکلات دي، خو ستۍ لپاره بل ترتیب موږ جوړ کړي. موږ ورته که چېرې ته دا وایې چې زه نسم راکړلی ستا وجیب ته مې در ورسوئ تعلیم، ستا وجیب ته مې د یوټوب په ذریعه باندې چینل جوړ کړي، دا مې ستا د بچي ګرده تربیت چې زه دلته ورکوم په دا اداره کې ستا و بچي ته چې زه کوم سبقان وایم هغه مې ګرده در واستول. خو بیا هم په دا 100% والدینو کې یو پلار هم دا سوچ او فکر نه دی کړی، نه دا د کتلو اراده یې ورته کړې ده، ځان یې کور ځینې واچوي داسې یې پټ کړ چې وایي زه ده سره وینم لاله. دومره غافله دونه بې احساسه والدین ما ته ډېر زړه درد راکړي. زه په دې وجه باندې دا خبرې چې زه درته کوم الله دې وکړي چې ستاسو پر زړه باندې بدې نه ولګېږي، خو دغه ځای انسان ته ډېر د ژړا ځای راته محسوسه سي چې زه دا والدین دلته راغواړم یا زه دا والدینو ته دا تربیت ور استوم، او کم از کم باید دا والدین د ځانه سره دا سوچ فکر وکړي چې زما بچی را ښایسته کوي، د بل چا بچی که ښایسته کوي هم باید زه داد ورکړم. دا ګرده والدین باید دا سوچ فکر یې کړی وای چې زما به نن وا بچي ته زه دا زما د بچي داد به زه وینم چې زما بچي څومره تربیه حاصله کړې ده، زما بچي څه شی زده کړي دي. یو والد صاحب و ما ته وویله نوم یې نه درته اخلم، بیا به دا خلک وایي یار د دا سړي تربیت ته دا ولې دا سوچ فکر کوې. ما ته یې ویله مولوي صاحب زه د زما د بچي تعلیم ګورم، ما ته به خامخا د دې سړي ته دا یوټیوب چینل به ما ته راستوي، ما چې ور واستوئ په دا 100 والدینو یا 1.5 والدینو کې
خالي هغه سړي دا ویلي وو بھائی شاباس زما و بچي ته ډېره ښایسته تربیه ورکول سوې ده دا یو سړي هم دا سوچ فکر نه وکړي نو کم از کم باید تی د ځان سره دا سوچ فکر وکړي که دلته نه سې راتللی دا خپل بچي ته خو وګوره چې زما بچي دنیا ته وښکاره کړه ورته وایه بھائی ما دغه رقم تربیه زما و بچي ته ورکړې ده زما بچي دا رقم تربیه زده کړې ده او که خالي پر استاد باندې اعتراض کوې استاد ته پوچ رد وایې ډېر کسان دا رقم دي و خپلو و بچیانو ته دا تربیه ورزده کړې چې بچی ته چې استاد دې چېرې لیدی مور وښکنځه پلار وښکنځه معاینه وښکنځه تا ته به زه دا کوم ته ډېر ښه ښایسته زوی یې ځکه چې دا پلانکی وښکنځئ په دغه ګلۍ کې په بله ګلۍ کې په بله ګلۍ کې زما 11 کاله په دغه کې علاقه کې اوسو په دا 11 کاله کې ډېر کسان ما دا رقم ولیدلو چې استادان د دې ځایه څه رواني دوی و استادانو ته معاینه هم ور وښکنځي او دغه رقم مور هم ور وښکنځي استاد هم وښکنځي زه به په ګوتو باندې د راته رانښانې کړم کم از کم باید موږ به دا بچیانو ته دا تربیه نه کوو چې بچی ستا تربیه دا رقم باید نه وي ته مشر وپېژنه ته کشر وپېژنه ته مور وپېژنه ته خور وپېژنه ته دا ګډه وپېژنه ته به د دې تربیه زده کوې خبرې خو ډېرې دي خو خبرې ما دونه خبرې درته سنجولې وې چې زه به دا خبرې ګڼې درته کوم خو بیا هم د ملک صاحب او دغه رقم د نور باچا صاحب او دغه رقم د ده سره چې کوم مېلمانه راغلي دي د دې ټولو زه و دې ته د زړه د کومې څخه و دې ته مبارکي وایم چې دوی ما ته دومره وخت راکړي زما دغه خستهاره اداره یې را روښانه کړه زه د دې ډېره شکریه ادا کوم پاته سولو دلته زموږ پروګرام دا یوه کوچنۍ خبره درته کوم زموږ پروګرام چې دی خالي د دې نه دی چې موږ به دا کوچنیانو ته انعامات ورکوو زموږ سره ډېر کوچنیان دي سپورټ یې هم کړی دي په سپورټ کې هم دوی په پوزیشنانو کې راغلي دي هغه سپورټ به هم تاسو وویني او دغه رقم په مدرسه کې چې کوم کسان په پوزیشن کې راغلي دي و هغو کسانو ته هم موږ انعامات ورتقسیموو او دغه رقم چې کوم کسان د موږ سره په قرآن پاک کې فارغه سوي دي و هغو کسانو ته هم موږ د پړونو یا دغه رقم د پټوګانو ترتیب برابر کړی دی هغه به هم تاسو ووینئ انشاءالله الرحمن نور